امانګړ د پوښ ته څو پورې په دې قبله دا نظر دی شیخ احمد د بخیش کو کې ټیک شو دغه مشران بل 1200 یا 1000 سالو شو چې دغه فکس تاریخ خدا سره نه معلومه چې دغه آیمو قبرونه اوسم جمدی را روان دي څوک حفاظت کوي چاپ نه لکړي لکه ملک احیا په لیاړه کې حق دی بابل او زو د لوندو په مردان کې موږ تاسو اصل لکه معلومات کول یو کسان وسره شیخ ملک خبر سره ناشتي نو ماته په وته یو کوم دا خبر د چارې نه وی چې دا یو بزرګ ما وته به دا جوړ چاکو دا خبر وی چې دا خو بس مخ دا خو ډیر لوی وغټه خزیوي به بیا یې سوکراله دې لګرال رالاټ کو دې جوړ کو وی دا کته ډکو ته بیا موږ جوړ کړل مې دا اوس دې تازه رنگ شوی به دا ملنګان متراشي دې رنگي حفاظت کیږي نو مې خو یو دغه خلکو دادی چې د دې تر اوسه پورې دا غیغه مینټیننس چا غیبی شوی دی لکه موږ خلکو کم اوس کړی دی چې یو نیم ځای کې موږ دا کومونه جوړ کړی دي ټول موږ هغه په خپل روایتو کې روان دي بل بعضې دغه اهل کشف والا خلک چې کوم پوه شوي خلک دي هغې الله طرفه پوه دي هغې چې دې قبر ته ودرېږي دې سره پوره او دغه دواړه حق دي کفن دې سره دواړه حق دي دې خلکو سره ټیک شو او دغه چې کوم مدی بابا دی د مدی بابا باندې خو تاسو خپل هم باس کړی چې یو دا مدی او مدو یو مدو نو مدی بابا دا دی ځکه چې دا زمونږ د الزام هم دا خبره کوي چې موږ هم خپل نیاګانو مشرانو راوستو چې د خپل نیکه قبر راوبولو دلته کې دا کسان دا ټول ګواه دي چې موږ سره چې دغه دغه شوي دي لکه مدی بابا چې دی نو دغه کړی د نوم شیخ آدم دی د نوم خپل شیخ آدم دی یو زموږ شیخ آدم په 400 په دغه کې دی یو هلته کې دی هغه چې دی نو دا هغه وخت نه دا مشران زموږ را روان دي اوس هم چې کوم ځای کې زموږ خلک دلته دیره دی نو هغه د برابرۍ په ژوند باندې وخت تېروي چا سره ظلم زیاتې نه کوي چا سره حقوقو باندې ډاکه نه پرې باسي کوي نو سبا خو چې یو سړی روان شي بیا د هغه مخې نه څوک نه راځي کا کمزوري نه د هغه مخې نه بیا څوک نه راځي نو باقي دغه وخت کې موږ د ټولو قبیلو سره یو ښه سلوک وکړو بل چې ته د چا دښمن له ځای ورکړې د هغې سړي ته دښمن شوي چې کومو قبیلو لکه خاص کر یوسفزۍ قبیلې ته موږ ځای ورکړو نو موږ د مغولو دښمنان شو دي چې د کومې د خپل تربوري قبیلې د ګیانیانو د وجې راوتي د هغې موږ دښمنان شو هغې په بدل کې لږ وخت بس موږ باندې بابر بادشاه چې کوم نه لغبیر مړ شه ترې بابر بادشاه چې هغه په موږ باندې کلپاړی د موږ مرکز په هغې راواچو په موږ باندې نو موږ ته د هغه خپلو خو سیله دغه راووتلله بیا د هغې نه پس هغه بدل موږ اغوستې شوي دي لکه ګلبیله کې هغه بدل موږ واغوستو بیا د هغې نه پس چې کوم دی نور داسې جنګونه جنګي میچنی کې ګمدي سره موږ ښه سلوک کړی دی چې ملک احمد په ننواتې باندې راځي د ملک محمد کور ته د هغه ښځه هغه له پناه ورکوي په عزت کې کښېنوي بیا د قوم غوسه چې سړه شي راویباسي د سره خبرې ترې وکړي دی د امن د هغې نه امن وغواړي چې موږ ستاسو د مقابلې نه یو خپل قوم ته وایي چې دې له زه ځمه دې نه زه معافي غواړم وجه دا ده چې موږ د دې نه مقابلې نه یو په دې صوبه کې دې بهر دی پراته دي بلکې پېښور ګزرټېري یلدالي کې چې د کوهستان نه راولي تر جیلبه پورې او کشمیره پورې دا علاقه دا زموږ مالي غنیمت دی دا و دی دا خو جدا خبرې چې حالات یو پلټه بدله کړي او هغه د دیني لحاظ سره چې کوم شی ته د کافر نه ولې دا مالي غنیمت وي نو خپل مالي غنیمت کې مونږ هغه حصه دې خلکو ته ورکړه د ټول لوی هجرت بیا دا شوی دی اوس که بیا د افغانیانو سره مدد شوی نه ټول بین الاقوامه یې پسې شاته ناست هغه ټایم کې نه بین الاقوامه نه بل څه صرف دلزاک پښتون قبیله وه چې دوی د دغه خپلو د اسلام په اعتبار سره د مسلمانۍ په اعتبار سره دوی سره چې کوم دی نو هغه ګمک وکړو دوی ځان سره دیره کړلو دوی یې پټ کړلو دوی سره ډېر بوره سلوک دوی ته هغه سلوک معلوم دی تاریخدانانو ته معلوم دی چې ډېر بوره سلوک ورسره هغې کړو نو د هغې دښمنۍ مونږ په سر واخیستلې باقي چې کوم دی نو اوس مونږ خپل دا پروګرام چې چلي دا د چا خلاف زمونږ نه دی بل اوس قبیلې راووتې کال یو نیمه شو چې خپل تنظیم چلي زمونږ به کم سے کم 16 سال به شوي داسې 15-16 سال چې مونږ دا خپل دغه کوو ځکه چې بیا مونږ دغه خوم کړي بیا تاریخدانانو موږ سره ظلم کړی دی چې هغوی چېرته ګن مونږ ترې په مونږ یې راویشتی دی هغوی ځان له آخرت دروند کړی دی چا ویلي دا داسې تښتېدلي چا ویلي دا مونږ نه چېرته نه دي تښتېدلي مونږ په دې ځمکه باندې موجود یو او ښه عزت سره او په احترام سره بل هم عزت ورکړو د بل هم عزت غواړو ژوند خپل تېرو د اسلامي لحاظ سره هم تېرو د پښتو د غیرت لحاظ سره هم تېرو چې څه د انسانیت اصول دي هغې سره مونږ خپل ژوند کوو او تېرو نو دوی سره موږ سره بیا تاریخدانانو هم دا سلوک کړی دی چې غلط سلوک یې کړی دی د قلم په ذریعه باندې چې دا داسې تښتېدلي دا داسې چېرته موږ یې تښتېدلي او چې د کوم شي باندې موږ له پیغور راکړي دغه جګړه هم دروغ ده هغه جګړه چې شوې ده په دغه کې شوې ده په میدان جوړ شوی په کاټلان کې دلته زنګي خان د دې په شاپاتګاړه کې مخه نیسي
ورته تیار زما د کوم مېلمانه چې کوم د ګیر چاپېر راغلي هغه وایي وجل شي مخالف 22 قبیلې دي دوی زموږ سره ناستې دي زما نه په دې تاریخ ښه پوهې دي دلزاق کبیري چا هم د چا نه مدد نه غوښتی دا په اکثر جنګېدلي دي زموږ خلاف مغولو نه امداد راکړې غوښتې شوی دی زموږ خلاف چې کوم نه کامران مونږ پسې محمد و خلیل راوستی دی مونږ پسې یوسف دو چې کوم نه بابر راوستی دی مونږ پسې یوسف دو چې په کومه جګړه کې دي مونږ ملګري شوي او چې د هارون په مقام باندې اټک کې کوم جګړه شوې ده هغې کې دي مونږ ځان سره ودرولو دی هغې کې هغې سره راضي شو هغې پیسې وله ورکړې دي زموږ نه واوړېدل مونږ یې پرېښودو او اخري جګړه دلته کې زما په جلال کې وشوله چې اول ته اوس هم سره خپه وایي وا تجربه کې اوس هم د هغې دغه شته برشته دی موجوده وخت دی نو زمونږ خپل زمونږ دا وکړه چې مونږ د خپل قوم ښکاره کړو چې دا خلک شته دی دوی ذهني طور هم دي داسې هغه دغه کړي چې لکه یو بل نه مونږ نه خبر چې مثال دلته خو د دې علاقه کې خبر خو لکه چاته دا پته نه و چې مثال په بنیر کې زموږ خلک شته په هر علاقه کې په دې صوابع کې په 22 کلو کې مونږ موجود یو دا خلک په 22 کلو کې مونږ موجود یو او اول اردو د دې جرګه ماته راغله چې یاره مال دعوت راکړي چې تاسو دغه راشئ نو زموږ د دې هلو ځلو په وجه باندې چې کوم دی نو هغه زموږ کوم مونږ هغه راښکاره کړو سکرین ته مونږ راوستو چې نه دا خلک ګرځېدلي دا شته او دا خلک حقیقت و او حقیقت دی او بیا به مې حقیقت دی نو دغه وې ځکه چې څه غلطي پکې رانه شوي او معافي راته وغواړه په د چا خلاف و زموږ داسې دغه نشته نه د یوې قبیلې د ټولو احترام کوو که ګوجر قبیلې د هم احترام کوو زموږ د قابل قدر دي په دې کلو کې مونږ سره اوسو چې کوم رسم رواج زموږ دی وا د هغې دی که یوسفزی د نوم به یې مونږ قدر کوو که منګړ د نوم به یې مونږ قدر کوو که چېرې محمد د نوم به یې قدر کوو که دغه رسوت ترکلاني دي که مثال هر یو قوم چې شو چې دغه شه زموږ سره د هغې تعاون کړی دی یو ځای کې اوس د قبایلو نظام ختم شوی دی اوس چې کوم دی د ورورولۍ د تعلیمو نه مخکې تلو دغه ایماندوري دي احسانات دي اوس مونږ زموږ چې کوم دی دا څنګه چې دي ووایي چې کوم ځای کې دیني سړی دی د افغانستان نه یا د بلې علاقې نه دا د رضاکو راوستی دی دوی خپله ذکر وکړو تاسو سره ما دا ذکر وکړي چې دا لکه د جلال باچاګان دي دم د رضاکو راوستي دوی په دغه جګړه کې دلته موجود موږ سره ٹھیک شي چې کوم ځای دیني سړی دی دیني مینډیټ سړی دی هغه ځان سره راوستلی لکه ماندوري زموږ یاګان دي څنګه چې فرمان راغی صرف په خپل هم د هغې اقرار کوي چې موږ د دې راوستي موږ د دې جایدادونه راکړي دي نو دا باچاګان صاحبان چې کوم راوړي دا د هغه وخت غورګان او پاک خلک دي اوس خو بس موږ باندې اوس هغه واګانې بدلې وکړو موږ هغه د مشرانو په نقش قدم باندې نه شو نو دا هم موږ سره زموږ دا ستانې وي دا راوستي زموږ مشرانو په کوم وخت تېر کړی دی اسلامي لیاز سره یې تېر کړی دی د پښتو لیاز سره یې تېر کړی دی هټ کر نه د اسلام نه زما مشر داسې تللی دا نیغ په اسلام په لار باندې تللی دی د پښتو په لار باندې تللی دی دویم چې کوم په دې کې تاسو خپل کتاب کې مې لیدلی نه مخکې څوک د پښتنو جومات نشي ثابتولی نو هغه دا اصولونه چې دلته کې د موږ راغلي وو بیا چې کله دلته کې موږ په دې ځمکه باندې مېشته شوي بل موږ خو هغه سره کافر چې وتلي وي هغه درکړي دي موږ لکه دا ټوله لاهور د هغې دارالخلافه وه نو بیا چې دلته موږ سره کوم قومونه په څېړونو به پراته وو لکه سواتیان شو یا دې پله شلمانیان شو نو چېرته تاسو داسې نه شئ ثابتولی څوک چې دا دلزاک را لګېدلي دي او دی د هغې په حقوقو باندې ډاکا شولې ده یا هغې تنګ کړي دي یا هغې سره زیاتې کړی دي بل چې که تاسو وګورئ نو نور قومونه چې کله مثال د یوسفزو قتلیعام په دغه افغانستان کې وشو او ډېر پوره سلوک ورسره دغه وکړو مغولو وکړو دې پله چې دوی راوړېدلو نو دلزاکو ته یې درخواست وکړو هغوی ورته ځای ورکړه ځمکه یې ورکړله لکه زما د علم مطابق په دنیا کې 3 هجرته شوي دي یو د مدینې هجرت و هغې پسې دویم هجرت چې کوم دی نو دا د یوسفزو و دویم هجرت او دریم هجرت د افغان مهاجرینو و نو د نبي علیه السلام وخت کې چې کوم هجرت شوی دی هغه ټیم کې انصار چې کومونه دوی مهاجر ته پیشکش وکړو چې یو کور ستا شه یو زما شه یو باغ ستا شه یو زما شه هغې ته څه قسم څه شی وانهغسې ورته دوی در بازار لاره بیا دویم هجرت چې کله د یوسفزو شو نو دوی خپله بعضې روایتو کې پکې راځي چې 9 لک کسان په ټیم سره موږ راوړېدلي یوازې دي نه بیا نورې قبیلې هم بیا بازار معنوي لري د هغې دغه دی بیا راوتل پروژې کړو نو دې خلکو دوی ته په خپله ځمکه باندې کیسه ورکړه اعلان کې نن سبا خپلې لور له څو کیسه نه ورکوي خپلې خور له څو کیسه نه ورکوي غوره حصه یې ورکړه دا شنغر چا جنت دی لکه کله کله زه چې دغه زه راځو د بجنور باندې په هغې باندې موږ خپل باز څوکو په هغه ځای باندې نو هغه یې وله ورکړه بیا دوی وایي چې دا زموږ نه لږه واجوړې وله ورکړو بیا که دوی څه غلطۍ کړي وي هغې باندې چې شمپوشي زموږ مشرانو سره طاقته کړې ده
الان کې هر څه ته تنزل شته. ګوره ذوالقرنین خیبر څه شو، یا مثال په توګه د سلیمان علیه السلام حکومت څه شو، د داود علیه السلام حکومت څه شو. الارض هغه زوالي بیا د الله ذات په پاتې نبی علیه السلام چې کوم سټیټ جوړ کړو هغه هم نن په هغه شکل کې نشته کنه. د صحابه وخت خو تر سپینه پورې هغه حکومت رای کړو. نو زوال نسب لکه زموږ تاریخ چې کوم دی دا د اسلامي لیاس سره بل دی چې کوم زموږ ائمه دي لکه هغوی سره به د شیخ لفظ لیکلی شي. لکه څنګه چې دلته اوس سبا وایي شیخ القرآن شیخ الحدیث، نو شیخ ملیخ چې کوم دی زموږ دلته په مردان کې دی، دا په وزدي کې دی. شیخ آدم چې کوم دی زموږ په دغه کې دی، په چارسدي په لویه مقبره کې دی. شیخ دا څنګه ځلګي له ودرېږه زه په باچا سره مې ورته کې راوړم. په دې ځای کې یو کس ته په دې ګوندر کې هغه سپان باندې خیر دا څه کوي مسلم دی هغه و چې دا زموږ دی هغه باندې پاس کړو علي نواز باندې خیر هغه باندې پاس